حمد الشافعي والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگار عالم ډیر ګناهګار او ضعیف مختورن او روسیا هغه بندګان چې ستاسو ته د مخ راړو قابل هم نه یو هغه بندګان چې ستاسو ته د لاس او تکول لیاقت نه لري خدای ستاسو دې کور کې راوړل شوی چې تاسو لاس او تکول تاسو مخ راوړل تاسو نه غواړو خدای زموږ خپل خدای نشته چانه بغواړو چې ستاسو کور ترانه شو تر ته بخنه نه کې خدای موږ ته بخنه سوق کوي نو خدای ستاسو بندګان یو ستاسو پیداوار یو ستاسو پیدا کړی ستاسو کور تراغلی ستانه فرمانی کړی دا او زموږ رب وته الہ جل من انسانانو قانون داده که سوکسل نه کېو کې او یو ګناو کې اصل نعمت سوک د ګوري یو ګناه ته خلک ګوري دا د انسان د بشر خاصیت او الہ جل من الرب مستا خاصیت او رحمت خدا دې چې سوکسل ګناهونو کې او ورپسې یو نه کې ثاني یو د بخنو غواړي یا پروردګار دې سل ګناهونو تنه ګوري یو نه کې ته ګوري الہ مو سل ګناهونو زیات کړی دي پروردگار استاد رحمت نرجات ندی استاد رحمت نه بهر ندی خدای مونږه بندګان ستاسو په کول کې راوړل شوی یو ستاسو ستاسو به بیان رحمت وړ ستاسو عظیم دربار ته مونږه واړو کچکرونه نیولې په دې وړو کچکرونه ستاسو په دربار کې کمې ناراضي ستاسو په در کې ستاسو خزانو کې کمې ناراضي خدای مونږه په جمع خپل ځل خپل ګناهونو بخنه غواړو یا الله موږ زموږ ګناه بخنه نصیب کا الہ العالمین تعالی یې درګه راوړل شوی دا ډیر لوی ورځ ده ستا حبیب کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پروردگار په دې ورځ باندې په دې خپل روزدارو بندګانو فخر کوي د فرشتو په ټولي کې او وایي چې دا زموږ بندګان دي چې زموږ روز ما حکم تر سره کو الہ العالمین موږ هم دا بندګانو په زندو کې داغي په ټول ولاکو کې داغي په ډلو کې داغي په محفلونو جمعتونو کې ډیر کمزوري او بیکار روزي نیولې دي یا الله ډیر قابلیت د قبولیت قابل بنوي او خدای دا غي پډل کې نیولې دي او الہ العالمین استا حکم تر سره کړي موږ د اخر زمانه ګناګار یو زموږ دا وسو پروردگار عالم موږ موجودار یو زموږ مغفرت پر باندې نصیب کا الہ العالمین هغه دعاګانې چې په دې ورځ باندې با انبیاء کرام له تعالی مفتي محمد عربي صلی الله علیه وسلم له تعالی مفتي دا غسلور یا رب له تعالی مفتي داغي اهل بیت له تعالی مفتي ستاني ازمیر اولیاء کرام له تعالی مفتي دا هغه دعاګانو په حرمت او خاطر خدای زموږ د ګناګار مغفرت نصیب وګرځولې کا الہ العالمین استاد دې درګه خلاص نیولې د خپل درد نه خدای بینوا ولې ګرې کا الہ دا وړو کورونو د خیر او برکت نه ډک وګرځولې کا یا پروردگار بیا هم د سوال کو الہ العالمین د ماهر رمضان دا ولې شپینا تر نن مشته ورځې پوری ای پروردگار پدې کې موږ سکړې دي لکم کړی سانه بریا شي الہ العالمین د خدای لپاره موږ کړی اس د عادت په شکل موږ کړی پروردگار عالم ته ډېر غیرتی ته ډېر مهربانه دا او یو مې زیات مهربانه معصوم باندې کوي پروردگار مور گزار ور کوي معصوم د مور د خانه بل خواته دي هم د مور په تو غیږ کې نه نوځي پروردگار ته خو دا یو مې زیات مهربانه موږ ډېر ګناهونه کړی ستاسو عذاب او گرفت نه هیڅ خدای دې ستاسو ترانه چاله بسم الله هم ته مغفرت نصیب کا او زموږ د ماه رمضان تمام عبادت په خپل جنت کې خدای قبول او منظور کا الہ جل جلاله د لوی ورځ دا د دې لوی ورځ د حرمت نن د خپل کور نه خدای نن بخله شي وستلې کا پروردگار عالم دا څومره قبولم چې کړی دا زموږ د مغفرت سره خدای وګرځولې کا دا څومره روجيبونی ونی خدای دا زموږ د مغفرت سره وګرځولې کا دا خیر ورځ د برکتونو میاشوا د رحمتونو میاشوا د مغفرتونو میاشوا خدای دا وخت ورې ورځ په جون کې پډیر خیر سره د صحت سره د نیک عمل د توفیق سره خدای په جون کې بیا راوستي کا الہ العالمین تاسو سوال کو پروردگار کله دې خوش ورځ کو به حرمتي را نشوي پروردگار موږ انسانان نفس لرو پروردگار د اخر زمانه فطری لرو پروردگار عالم د خپل حبیب علیه السلام د وفار سر د خاطر نه را خدای معاف کا هغه دوستان هغه مشران هغه اقربا پروردگار چې په تیر رمضان کې په تیر وخت خلونو کې موږ سره شریک وو په جمعات کې موږ به راغونډو موږ به خستخ کالو زموږ ورونه په خوشاله نه خدای نشته هغه په
زمون د قرآن او خدای پاک دواړه جاله خستو ګرځولې کا الہ العالمین پروردگار عالم در سوال کو په دې ډله کې چې څومره یاران ناس دي چې په دې کې د چا په څیر کوم قسم شرعي مقاصد دي خدای تر سره ګرځولې کا الہ العالمین ډیر به وسوي پروردگار عالم تخفل در نبیریا دخل درن ویډیا او الہ العالمین به حساب د حلال روزي ورنصیب ګرځولې کا الہ العالمین ډیر به حاجتمند تمام حاجتونه تر سره کا ډیر به بیماران یې خدای ټول کې به بیماران دي خدای د خپل خپل دکان ور دارو علاج او ګرځولې کا الہ العالمین تاسو تصبح کو پروردگار عالم زموږ د مسلمانانو خپل اتفاق او اتحاد نصیب کا زموږ په وطن کې خوشحالي آبادی فراخي امن استحکام آزادی راوستي کا الہ العالمین د سید په ماه رمضان کې د نیکو توفیق د قران عظیم شان تلاوت او اوریدو توفیق نصیب کړو تاسو را تکالو سره خدای دا توفیق را نصیب وګرځولې کا تاسو د خپل ذکر او د شکر توفیق نصیب وګرځولې کا الہ العالمین بیا سوال کو پروردگار عالم غنو په وطن کې محمد قانون مصطفی نظام مصطفی صلی الله علیه وسلم او قانون د قران خدای راوستي کا الہ العالمین دنیا په ګډ کې چې څومره اسلامي ممالک دي خدای ټول کې نظام مصطفی صلی الله علیه وسلم راوستي کا ټول کې خوشالي آبادی فراخي استحکام ورځي راوستي کا الہ ټول کې اتفاق او اتحاد نصیب وګرځولې کا نن د فلسطین مسلمانان فقط کې بل پترات دی الہ رجب الهند په لفظ دی رسوله سزخمیان سم وفات پروردگار د چا به کفن نه نصیب شوی ته چا جزئی مخصوص دي وی الہ العالمین د اختر جامع کلیه خبره ده د هغه مسلمانانو خدای نصرت او امداد فرمایا الہ العالمین د يهود او د اسرائیل او د امریکای د تسلط نه خدای اخلاص کا الہ العالمین د هغه غیبی امداد فرمایا او د اسرائیل باندې خدای لکه ابرهاد الاخکر د ابابیل پروردگار د ابابیل په شکل کې به خدای خپل عذاب مسلط وګرځولې کا د اسرائیل د امریکا د يهود د سره خدای تاسو نسو ګرځولې کا الہ العالمین د هغه د شهادت په حرمت باندې خدای زموږ کوم د غیرت او مرګ د شهادت هم خدای نصیب وګرځولې کا د اخر زمان ډېر فتنې دي خدای عظیمه فتنه د ایمان د زوالنا خدای محفوظ ساته پروردگار عالم د اخر زمان هر قسم فتنې محفوظ ساته عظیمه فتنه اسلام محبوب علیه السلام دا ذکر کوي او اسلام محبوب کریم په داغه نجات مختلو دا صحابه کرام په نجات مختلو هغه فتنه د دجال دا یا الله د دجال او دجالیانو د فتنو خدای په امان کو ساتلې کا الہ العالمین د بيزای مرګونو خود کو شورونو دماکو سپیری خلل ورځي په دسترګو په دواز هسپتالونو کوډو تاړو کچرو قرضونو مرزونو به اتفاقو تکلیفونو مصیبتونو نه به دس دورتنا نه غهري فتونو زلزلو طوفانونو بارانونو خدای هلاکتونو په امان کو ساتلې کا نور ایمان خدای په سینو کې سیوا کا حلاوت ایمان خدای نصیب کا پروردگار په خپل مقربینو او د خپل اولیاء په څومره کې خدای شمار او حساب کا الہ موږ ټول ته په نظر د رحمت باندې وګوره خدای درس سره ناراضي چې بیا د نبات خفقان نه وي الله درس خوشاله شي چې داغه نه بعد ناراضګي وي الله درس عفو کو چې داغه نه بعد پروردگار بیا مؤاخذه نه وي الہ العالمین موږ په خپل کې داسې الفتح محبت نصیب کا لکه څنګه ستاسو حبیب علیه السلام مبارک د صحابه کرام په خپل کې الفتح محبت نصیب شوی او کله دې کله علاقه د څومره بده دشمنی دي خدای په دوستو باندې په دې وګرځولې کا الہ العالمین بیا اندر تصویر کو پروردگار عالم تاخیش قرآن په جن کې بڑی خیر تر راوځي کا عید عود نه دي راګرځېدل ته وي خدای دا د مغفرت ورځ په جن کې بیا په خوشالو سره وګرځولې کا څومره زموږ د مشران ناس دي په ورونو باندې برکات کا څومره ځوانان دي زوړې په حقوق باندې خدای ماړه کا څومره معصومان دي خدای نه کړي دوی کا ټول مشرانو ته خدای خوشاله وکړي کا څومره په سر په کورونو کې لاسونه دعا ته تکړی دي الہ العالمین حیا پر دي او ساته دا کورونه خدای د خوشالو ډک کا خپل کې خدای اتفاق او اتحاد راوستي کا الہ العالمین موږ د چاکونه خپګانونو په امرونو کې ساتلې کا الہ العالمین دور دی ایمان په سلو کې سیوا کا حلاوت دی ایمان خدای نصیب کا نیک عمل توفیق خدای نصیب کا الہ العالمین تاسو سوال کو زموږ د اړونو منافقت او کینی او بغضونه حسدونه او معصیه والله فضل معصیه والله خدای وسلې کا محبت قربان خدای سینې سرساره ودرلې کا هغه عمل قول فعل کردار د ناس څخه صادره کې دستا باعث درجه ګرځيږي زموږ مبارکان خدای درجه بلند کا زموږ امام اعظم ابو حنیفه سے درجه خدای بلند کا دا دې څومره مقلدین دي خدای درجات بلند کا څومره اهل زیغ او اهل باطل او گمراهان نه عقیدو خلق دي خدای موږ زړه مسلک والا د دې هدایت درعو ګرځولې کا ته هدایت ته په نصیب کې خدای په خپل قهر باندې اختکا موږ د دې فساد نه خدای په مان کې ساتلې کا الہ العالمین ایمان
اسلام زوال نه مساتا الہ الذی لپسن کدن کې کلمه نصیب کا دن کدن سختون خدای اخلاص کا قبر د عذاب نه خدای وساتا څو جواب نه کړي کې خدای کامیاب او کامران کا د اخرت د سختون خدای پامان کا الہ په اخرت کې شفاعت د حضور علیہ السلام شفاعت د قران او د رمضان نصیب کا او په جنت الفردوس کې خدای خپل دیدار نصیب کا اخر خاتمه په کلمت طیبه لا اله الا الله محمد رسول